ډېرو ملګرو دا ارمان وي، د ډېرو ملګرو دا تمنا وي، د ډېرو ملګرو دا آرزو وي زما په کور کې د حافظ پیدا شي، زما په کور کې د عالم پیدا شي، زما په کور کې د قاری پیدا شي، زما په کور کې د متقی او پرهیزګار پیدا شي. لیکن زما محترمو دا پرهیزګار پیدا کېدل، دا عالم پیدا کېدل، دا حافظ پیدا کېدل، دا قاری پیدا کېدل چې دا د امت تاج دی، د امت فخر دی، د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د مصری وارثان دي. رب لا یزال د هر غیر په کور کې دا حافظان پیدا کینا، عالمان پیدا کینا. الله عز وجل چې چاته د محبت په نظر باندې، د عزت په نظر باندې، د قدر په نظر باندې خدای تعالی وګوري، رب لا یزال دغه په کور کې حافظان او عالمان پیدا کی. الحمدلله ثم الحمدلله. الله رب ذوالجلال لوی کرم او احسان او فرمایلو. الله کریم زمونږ د محلې ته د عزت او د قدر د محبت په نظر باندې وکتل. رب ذوالجلال زمونږ په کورونو کې یو ځل بیا د حافظانو، عالمانو، قاریانو ټولګي د پیدا کولو اراده وفرمایله. محفل ته چې کله راشي کوربه د میلمه په تمه، د میلمه په ننداره وي، خو د میلمه د زړه نه یو الله خبر وي چې میلمه په محفل کې د چا په ننداره دی. الله ګواه دی کله چې ماته د دې پروګرام دعوتنامه ملو شوې ده او ماته دا ویل شوي دي چې په شب خیلو کې د بچو د ختمونو یو سلسله پروګرام دی. الله ګواه دی زما د زړه د خوشحالۍ نه په ټوپونو شوی دی. یا الله دا به کومه ورځ وي چې زه به د دې حافظانو، د دې عالمانو، د قرآن د دې قاریانو دیدن وکړم. محفل ټول زما په ننداره او زه د دې خشته خشته طالبانو په ننداره یم. یا الله دا به کوم خوش قسمته والدین وي، یا الله دا به کوم خوش قسمته مور وي، یا الله دا به کوم خوش قسمته خورونه وي، یا الله دا به کوم خوش قسمته ماما خوریان وي، خورزی به وي. په الله باندې ګمان یقین محکم پکار دی. الله عز وجل دا د هر چا په کور کې پیدا کولو والا نه دی. د ډېرو ملګرو دا ارمان وي، د ډېرو ملګرو دا تمنا وي، د ډېرو ملګرو دا آرزو وي زما په کور کې د حافظ پیدا شي، زما په کور کې د عالم پیدا شي، زما په کور کې د قاری پیدا شي، زما په کور کې د متقی او پرهیزګار پیدا شي. لیکن زما محترمو دا پرهیزګار پیدا کېدل، دا عالم پیدا کېدل، دا حافظ پیدا کېدل، دا قاری پیدا کېدل چې دا د امت تاج دی، د امت فخر دی، د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د مصری وارثان دي. رب لا یزال د هر غیر په کور کې دا حافظان پیدا کینا، عالمان پیدا کینا. الله عز وجل چې چاته د محبت په نظر باندې، د عزت په نظر باندې، د قدر په نظر باندې خدای تعالی وګوري، رب لا یزال دغه په کور کې حافظان او عالمان پیدا کی. او عالمان ناس دي، بزرگان تشریف فرما دي. وی الله پاک چې انسان ته د محبت په نظر ګوري نو زموږ نظر او د الله په نظر الله کریم او یا زلا یو مومن مسلمان ته د رحمت په نظر باندې وګوري. الله عز وجل د او یا زلا د رحمت د نظر د کتونه با دغه انسان د دین د پاره قبول او منظور کی. نو تاسو دا بچی چې حافظان شو د دې د مور او پلار مخونو ته الله پاک او یا زلا د رحمت په نظر باندې کتلی دي. او ولیان د تصوف فرمایي چې کم انسان ته او یا زلنا، کم انسان ته شپېته زلنا، کم انسان ته 50 زلنا، کم انسان ته یو کرت او یو کرت کې بیا یو مسره د دې انسان د نظر مطابق یو نظر وکړو. فرمایي الله عز وجل په دنیا کې او په آخرت کې دغه انسان اوزلي او دغه انسان د شفاعت او د مغفرت ذریعہ ګرځي. دا وایي چې دا طالبان په ورځ د قیامت راپاسي، خدای تعالی به د دې والدینو ته یو تاج په سر کوي. نو دا تاج
دا د هر چا په سر کېدو والا نه دی. نو زما ایمان دا دی کله نه چې ما ته دعوتنامه میلو شوې ده زما دا اړه دومره خوشحاله دی، زما دا اړه دومره پراحت دی. زما میشن دا دی، زما د پلار میشن دا و، زما د نیکه میشن دا و. ما ته مې خپل والد محترم چې کله بیمار و یو نصیحت یې وکړو بچې تر څو پورې چې د ژوند دی، تر څو پورې چې د په بدن کې ساه غړېږي بچې ما سره وعده وکړه چې بغیر د قرآن نه به په دنیا کې څه کار نه کوې. ما ورته ویل چې والد محترم دا راته نصیحت نه، دا راته وصیت نه، ما ټول عمر ته لیدلی یې، ما ټول عمر خپل نیکه لیدلی دی، ما ټول عمر د خپل باباجي واقعات اورېدلي دي چې بغیر د قرآن نه په دنیا کې د هغې بل څه کسب نو. زما تا سره وعده ده چې تر د مرګ د آخري سلګۍ پورې به انشاءالله د قرآن خدمت کوم او د قرآن پاک د خدمت کوونکو هم خدمت کوم انشاءالله. زما محترمو الله عز وجل ستاسو دې محلې ته ډېر د محبت په نظر باندې وکتل. غم دا دی تعداد د ماشومانو په نسبت باندې کم دی، خو دا ګورې د معاشرې یو روش او یو رواج روان دی چې د قرآن پاک سره مینه ثانوي حیثیت یې اختیار کړی دی. پخوا په زمانه کې به تله د قرآن وه، پخوا په زمانه کې به قلم د قرآن و، پخوا په زمانه کې به نظر د قرآن و، پخوا په زمانه کې به عزت د قرآن و، پخوا په زمانه کې به غم په قرآن و، خادي په قرآن و، کلي ولس په قرآن و، راشه درشه په قرآن و، ناسته پاسته ولاړه ملاسته په قرآن و. اول به قرآن و، پس د هغې نه بعد د دنیا نور کارونه و. اوس زمونږ د دنیا نور کارونه لاول دي او قرآن په دویمه حصه کې کو ټایم ملاویږي، کو وخت ملاویږي، یاره کو موقع ملو شوه را چکر بشم. نه چې ته وایې قرآن د برکت کتاب دی، ته وایې قرآن د عزت کتاب دی، ته وایې قرآن د عظمت کتاب دی، ته وایې قرآن لوی شان والا لوړې مرتبې والا غټ مقام والا کتاب دی او ورځې د قیامت به په دنیا کې واحد شي قرآن مجید دی چې الله عز وجل سره به جنګ کوي، جګړه به کوي. الله سره د جنگ کولو چا کې دومره جرأت شته؟ یو واحد د خدای کلام دی چې دا به الله پاک سره جنگ کوي، د دې ماشومانو په سر جنگ به کوي، د دې د والدینو په سر جنگ به کوي، د دې عالمانو په سر جنگ به کوي، د دې قاریانو په سر جنگ به کوي، د دې مفتیانو په سر. وجه څه ده؟ یا الله په دنیا کې زه ویلې ما، یا الله په دنیا کې د دې ژوند زمونږ نه تاو شوی دی، یا الله دوی خپل غمونه رستو کړي وو، زما غم ورسره مخکې و، یا الله خپل خوشحالۍ رستو کړې وې، د قرآن خوشحالي ورسره مخکې وه، خپل غم یې رستو کړی، د قرآن غم یې مخکې کړی، خپل خفګان یې رستو کړی، د قرآن خفګان یې مخکې کړی، خپل کار یې رستو کړی، د قرآن کار یې مخکې کړی. یا الله که زه ستا کلام یم زما په جلال باندې، زما په وجه باندې، یا الله دا انسان به جنت ته بوځي زما تر مخه باندې د بل مقام نشته. انسان به وي د قرآن پاک د شفاعت په برکت باندې به حافظان عالمان قاریان د خپل خپل طالبان الله پاک جنت ته بوځي. زما محترمو هغه زمانه وه چې د سړو څه کوې وایي چې د سړو نه ونه شوه حاجي نه یې خوږه وطنه جنکۍ به دې ګټونه. هغه زمانه کې به د زنانو د قرآن سره دا مینه وه چې ماشوم به یې تیته اچو نو الاول به سوره یاسین ووایي او د بعضو بزرګانو باره کې راځي چې پی به اسکل او مور بیبي به د بل تیته اړو نو سوره یاسین به ختم کړو. د قرآن سره دومره مینه وه چې زنانه به راله او کله به په مجلس کې په محفل کې په ګاون چم کې تنور لګېدلی اوړه به په قلپۍ کې راوړل، د هغې نه به یې پیړې سازې کړې، پیړو نه بعد به هغه بیا وتپولې، پس د هغې نه بعد به یې تنور کې ولګولې، د تنور نه بعد چې به یې راونړولې او بیا به یې په شکور کې کېښودې او شکور به یې په اوږه باندې واغېستو. نو د خپلو ملګرو ته به یې ویل چې زما روټۍ هم پخې شوې او الحمدلله زما د دریو سپارو تلاوت هم مکمل شو. داسې زمانه وه خلقو به په قرآن